یوه ویډیو ما سره په سیډ کې چې کومه ویډیو چلیږي، دغه زمونږ یو تاسو یو مسلمان ورور ده چې بجلي کار یې کولو هغه ټایم کې د کرنټ لګېدلې بجلي شارټ وله ورکړی او د انسان د دې جنازې اعلان هم شو، د دې مرګ کفن او دفن هم انتظامات شو. په څه ټایم پس په دې کې داسې یو ساه راغله چې دا ژوندی و، دی اوس په خاوره کې دفن کړی. عموما چې مونږ او تاسو یو انسان کو چې بجلي کې کرنټ کې ختم شي، افسوس چې د کوم خلک دي او د کوم خلک ورته ولاړ دي په کار خدای چې مونږ او تاسو ذکر اذکار کوو چې الله رب العزت دې ته یو نوی ژوند ورکړي، الله رب العزت دې له صحت ورکړي، الله رب العزت دې له هغه خپل هغه ژوند ورکړي چې په کومو خپو دا ګرځېدو، په کومه خولې دې خبرې کولې، په کومه سترګه دې کتل کول، هغه ژوند دې الله ولوري. خو مونږ او تاسو کردار څه ده؟ تاسو په خپله ویډیو کې ګورئ، خلک د ریکارډینګ کوي، خلک د تصویران وباسي، خلک ورسره سیلفیانې کوي. ځکه زمونږ او تاسو افسوس خو دغه ده چې مونږ او تاسو دې نه عبرت واخلو چې دغه زمونږ او تاسو ورور نن د بجلۍ سره نیوله ده، ساعت یې نه ده وتلي، داسې نه شو کول. مرګ یا مونږ مرګ ورته نه په دفن کړي دي، ژوندی د مونږ خاورې پې اچولي دي. لکه دا د انسان دومره کمزوره ده، هغه په وجوده مونږ او تاسو عبرت نه اخلو، افسوس نه کوو، په خپل ځان باندې رحم نه کوو. او مونږ او تاسو څه کوو؟ ویډیانې ورسره کوو، سیلفیانې کوو. مسلمان ته مونږ دغه پیغام ورکوو چې آیا داسې ځای کې داسې واقع کېږي. اکثر مونږ او تاسو په روډونو باندې ګاډی سکیډن وشي، سکیډن نه بعد بیا خلک څه کوي؟ خلک ورسره تصویران وباسي، ویډیانې کوي. هغه چې کس مړ کېږي هغې څوک اوچتولو وله نشته، هغه فوراً اوچتولو چې د هغې ته الله پاک صحت ورکړي، بچ شي، د هغې اوچتول وله څوک نه وي. ښه سیلفیان وله ضروري دي، ویډیان وله به ضروري وي. د نن زما کوم پیغام ده چې په هر ځای کې داسې یو واقع وشي، مونږ او تاسو په هغه ځای کې داسې کار نه کوو چې د ویډیانو سره، تصویرانو سره، سیلفیانو سره مخه وي. مونږ او تاسو فوراً ذهن دې طرف ته لاړ شي چې دا انسان یو 15 منټه مخکې ښه په طاقت او ښه په جذبې او ښه په جوش کې و، اوس چې ورته لږ شانتې الله رب العزت یا ټکر ورکو، یا کرنټ ورکو، یا بیماري پر راغله، یا نور څه تکلیفات پر راغلو، ځان نه مچ نشي شړلی، ځان نه خاوره نشي نری کولی، ځان سیرته کولی نشي، په وینو کې لطپت پروت وي، الټه پروت وي، یو لاس یو خوا وي، خپی بل خوا وي، اړو ځان نشي ثبتولی. داسې مونږ او تاسو خپل ځان نه به دغه عبرت واخلو چې یالله زما په شان دغه انسان نه مو. نو مونږ او تاسو کوشش دا وکړو چېرته هم داسې حادثه راشي، مونږ او تاسو هغه ځای کې دي الله شکریا ادا کړو، الله طرف ته متوجه شو، او دې چیزونو نه چې د انسان عبرت اخیستلی شي عبرت واخلو، او دا به نه کوو چې مونږ د مسلمان ته که ضرر پرې رسېږي